بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو د مشرق ټي وي پروګرام پښتنه کې تاسو ته هرکلی. ګرانو کتونکو زمونږ ته په ژوند کې په معاشره کې مختلف قسم چیلنجز راپیښ دي او دغه چیلنجز ته که موږ په ټایم باندې پام ونه کړو نو خدای مکړه دا وړاندې ډېر زیات نقصان سبب جوړېدی شي او د ډېر زیات نقصان ذریعه جوړېدی شي. او نن سبا چې موږ ته کوم یو چیلنج رامخه ده دی هغه زموږ د نوي کول، زموږ د ځوان کول، زموږ د طالب علمانو، زموږ د نوجوانانو هغه ذهني کیفیت دی چې هغه د ژوند چیلنجز څنګه قبلی او څنګه هغې ته مخې ته راځي. د دې سره سره چې کومه لویه مسله نن سبا راپېښه ده او ګرانو کتونکو تاسو به هم کتلي چې د امتحانونو نتایج راشي او بیا موږ ګورو چې دغه امتحان په نتایجو کې که د طالب علمانو نمبرې کمې راشي یا خدای مکه هغې په امتحان کې ناکامه شي، فیل شي، نو د هغې په نتیجه کې بیا نوجوانان او طالب علمان او طالبات هغې خودکشیانې کوي. او دا رجحان دومره زیات شوی دی چې اوس په تیرو لږو ورځو کې چې په تیرو ورځو کې کم د اف اے اف ایس سی د انټر د امتحانونو ریزلټ راغی نو د هغې په نتیجه کې په کمو نمبرو باندې یا په فیل کېدو باندې یوه جینۍ یوه بچی هغه په چترال کې خودکشي وکړه، یو واقعه په نوخار کې مخې ته راله، یو په مردان کې مخې ته راله. داسې په مختلفو علاقو نه دا خو زه دا ګڼم چې دا خو رپورټ شوي په میډیا باندې، عین ممکن دا چې داسې پکې هم وي چې هغه رپورټ شوي نه وي. بل دا چې دغه اثر د خودکشۍ په صورت کې چې وشو نو هغه خو رپورټ شو په میډیا باندې، خو د دې نور اثرات هم دي. د هغې په ذهن باندې اثر غورځېږي، د هغې په کارکردګۍ باندې اثر غورځېږي او هغه اثرات بیا وړاندې ډېر نقصان کوي. د دې وجوهات څه دي؟ آیا د دې وجوهات زموږ دغه د تعلیم نظام دی، زموږ د امتحان نظام دی، زموږ نصاب دی، زموږ طریقې امتحان دی او د دې سره سره آیا نفسیاتي مسایل هم شته او که نه؟ او د دې ذموار څوک دي؟ د دې ذموار آیا استادان دي، حکومت دی، د محکمه تعلیم افسران یا ذمواران دي، یا والدین دي، او یا دغه ماشومان په خپله باندې دي؟ دغه ټول صورتحال ځکه چې دا یو ډېره لویه سماجي مسله ده، دا به موږ نن په خپل پروګرام کې ډسکس کوو، په دې به خبرې اترې کوو. او اگر چې دغه ایشو باندې زیاته پوهه زه نه لرم خو ما کوشش کړی دی چې زموږ میلمانه هغه د قابل وي او د دغه لیول وي چې هغې په دې باندې خبرې اترې وکړي شي او دا په یو پروګرام کې د دې احاطه هم نه کیږي. خو دا خبرې به موږ وخت په وخت کوو ځکه چې دا یو مسله ده، زموږ سماجي مسله ده، دا مسله به راوباسو، دا به ایډریس کوو، دې ته به د هغه ذموارو خلکو پام راګرځو او دا به حل کوو. ما سره په سټوډیو کې ناست دی د پېښور نوموړی د نفسیاتو ماهر ډاکټر اقتدار احمد روغاني صاحب. ډاکټر صاحب تاسو ته هرکلی. ډېر مهرباني. بل میلمه زموږ د پېښور د انسټیټیوټ آف منیجمنټ ساینسز هغې استاذ دی، په سماجیاتو باندې هم نظر ساتي، ماهر تعلیم هم دی، ډاکټر محمد نواز صاحب موږ سره دی. ډاکټر صاحب تاسو ته هرکلی. د دې سره سره د ملکنډ یونیورسټۍ پخوانی وایس چانسلر ډاکټر جوهر صاحب هغوی به د ماهر تعلیم په حیث باندې موږ سره په ټلیفون د لارې په پروګرام کې شریکیږي او دغه میلمنو سره به موږ خبرې اترې کوو. خو د ټول نه اول ورځم ډاکټر نواز صاحب طرف ته. ډاکټر صاحب تاسو استاذ هم یې، پلار هم یې، او د دغه چې کوم زموږ سماجي مسایل دي په دې تاسو نظر هم ساتئ. څه ګڼئ تاسو چې دا مسله چې کومه راپېښه ده یعنې د دې ته زه که دا ووایم چې ډېر زیاته حساسه ده، تاسو ته په کوم نظر ګورئ؟ ډېره مهرباني. د دې روټ کاز چې دی هغه که موږ وګورو نو یو خو د والدینو د طرف نه یو عجیبه پریشر دی په خپلو ماشومانو چې یا جوړ شه ډاکټر او یا جوړ شه انجینیر. خپل خواهش امپوز کول دي په ماشوم باندې، یعنې د ماشوم خواهش څه دی هغه نه کتل، د هغه صلاحیت څه دی یا د هغه رجحان او ټینډنسي څه ده. نه جي زما خواهش ده چې زما بچی به ډاکټر جوړېږي، بس اوس په دې ډاکټر جوړېږي. جبکې بهر دنیا کې هغه د ماشوم اپټیچیوډ ته ګوري، هغه کې وګوري چې هغه کې کم صلاحیت دی او هغه یې مخکې کړي. دا د ایجوکیشن سیسټم یو خاص هغې طریقې سره هغې کنډکټ کوي او ماشوم هغه طرف ته بوځي. دلته اوس په دا سوچ وکړو چې یاره دا مور پلار ولې دا شی کوي.
زه چې اوس هم راتلم نو ځای په ځای کو تاسو وګورئ غربت ډېر زیات دی او د هر چا په ذهن کې دای چې لاول خو زه غریب نشم او ورسره زما بچیم غریب نشي نو د کوشش دا وي چې دی د خپل بچي دپاره یو آیډیل ځای کتل غواړي او هغه دله ښکاري چې په معاشره کې یو ډاکټر او یو انجینیر چې دی دا د سټیټس سمبل هم دی او دا د ښه مالی د ښه کمایې ذریعه کمایې هم ذریعه د ارننګ ذریعه ما خو ورته کمایي ځکه دا ډاکټر صاحب ناست نو ما ځکه سوچ کوم چې یاره زه دغه استعمال نو دغه ایلیمنټ د دې په شا باندې شته او ډاکټر صاحب به د هغې سایکولوجیکل چې کوم ایشوز دي هغې باندې به خبره وکړي جی بالکل ډاکټر صاحب زما به خیال زما د سوال په کې ضرورت رانغی خو دا رجحان د خودکشي او بیا مطلب کله داسې مو شي یاره چې آیا دا ماشوم ذموار دی فوري ذموار د دې موږ څوک ګرځولی شو کاشف صاحب یو ډېر زیاته مهرباني چې ډېر یو برننګ ایشو باندې تاسو د ډسکشن دپاره ټایم مختص کړی دی بنیادي خبره دا ده څنګه چې سر یو تشویش اظهار وکړو چې زموږ په ذهن کې دا یو مسله ده چې یاره زه غریب نشم او یا زما خاندان او یا زما چې کوم خلک را روان دي چې دا غربت شکار نشي او د هغې لپاره بیا موږ پلانینګز کوو بیا د هغې لپاره منصوبه بندیانې هم کوو خو میډیکلی چې کله موږ دې سیس ته ګورو یا سایکیټریک وایز یا سایکولوجیکلی موږ دې ته ګورو نو داسې نه چې انسان نمبرې کم راشي او دا د هغه فرسټ اټمپټ دی چې یاره دی وایي چې زه سوسایډ کوم یا دومره یو ایکسټریم لیول ته رسي نن هم چې څومره ما مطلب دې حوالې سره سټډیز کول نو کله هم داسې یو کاز ماته میلاو نه شو چې یاره په سټډیز کې فیلیر چې کوم دی دا د انسان د سوسایډ یو وجه کیدی شي جی دا هر هغه پریشر دی چې یا زموږ والدینو یا زموږ د معاشرې زموږ په نوجوان نسل باندې اچولی دی هغې ته هر هغه ټارګټ سیټ کړي دي چې هغه د هغه ټارګټ دی نه مونږ هغې ته هغه لاره نه راښولي چې کوم لار باندې هغې ته تلل پکار دي خو څنګه تاسو ووي د خپل خواهشاتو مطابق هغې جوړول غواړو او بیا چې هغه خواهشاتو کې هغې سره دا یره پیدا شي فار ایګزامپل زه یم زما رزلټ کم راغی او ماته دا اندازه ده چې زما فیملی زما نه دا ایکسپیکټ کوي چې دی به ډاکټر شي او زما رزلټ د هغې مطابق نه دی نو ډیفینیټلی بیا به زه داسې څه حرکات کوم خو ډاکټر صاحب دې کې دوه خبرې ماته ښکاري یو خو لکه تاسو چې کومه خبره وکړه چې دله پیرنټس دته یو ټارګټ ورکړی دی والدینو ورته یو هدف یخی دی چې دا هدف به حاصلوي ټیک شو جي نو کله خو داسې وي چې دی چونکې هغه ټارګټ اچیو نه کړي نو دی دننه داسې څه فیل کوي یوه دویمه دا ده چې د خپل خواهشي او هغه خواهش پوره نه شي اصل کې زمونږ ټایم لاین سیټ نه دی جي لکه څنګه دی زموږ معاشره کې یو دوه ټارګټس دي یو ډاکټر دی یو انجینیر دی مونږ په خپله ډاکټرۍ کې خفه یو انجینران خپل انجینرۍ کې خفه دي اوس دا خبره دی نور معاشرې ته سمجاوهل یا هغې ته نور داسې فیلډز ایکسپلور کول دا زموږ د نظام تعلیم دا زموږ د ټیچرانو دا زموږ د پیرنټس او دا زموږ د کمیونټي او زموږ د میډیا ذمهداري ده چې هغې ته موږ هر څه وښیو دنیا ډېر زیاته کلاو ده په دې کې ډېر څه دي تاسو هغې طرف ته تللی شئ خو سټل دا یو ډایلیما ده چې کوم کس دومره یو ایکسټریم یا دومره یو فیټل آوټکمز دپاره یو داسې ایکشن کوي چې هغه سوسایډ باندې مجبوره کیږي د دې نه مخکې د شخصیت کې داسې فیکټرز موجود دي یا هغه سوشل فیکټرز کیدی شي بایولوژیکل کیدی شي ورسره پرسنل هم کیدی شي څه خلکو پرسنالټیز داسې چې هغې مطلب او دا پیرنټس ته پکار دا چې دومره کلوز ابزرورز دي د خپل بچو چې هغې ته هغې د شخصیت پتې چې خدا نه خاصه بل یو داسې سټرسفول مومنټ ډاکټر صاحب د مونږ بدقسمتي دا ده چې زمونږ زیاتره والدین یا خو پوهېږي نه خو ایجوکیټډ نه دي کم تعلیم یافته دي یا انپړ دي او یا که زه دا ووایم زه به خپله تاسو ته یا وخت نشته دومره د والدینو سره چې هغه په خپل بچي دومره ډونګې نظر وساتي بس جی دا چې کومې خبرې تاسو ته وکړي دا بالکل د دې ننني دور حقیقت دی خو د دې ټولو سره سره دا ذمهداري د معاشرې لپاره د خپلو بچو د بهتر مستقبل لپاره او د دې ملک لپاره دا به والدینو ته موچتول پکاري دا به زموږ په شان ډاکټرانو ته موچتول پکاري ستاسو په شان د میډیا خلکو ته هم او د سر په شان استادانو ته هم که دا مونږ په دې کې د خپل ټول صلاحیتونه نه ضایع کوو یا خپل ټول صلاحیتونه دلته نه صرف کوو نو بیا ډېر زیاته ناممکن ده چې مونږ هر هغه هدف حاصل کړو چې کوم نن مونږ ډسکس کوو یا کوم تاسو ټارګټ دی چې مونږ دا کمیونټي دا خلک دا ټول په دې باندې ریالایز کړو چې د دې سیس کمی دی مونږ کې د پیرنټس بنیادي کردار دی چې هغوی دا کار وکړي د هغې نه پس بیا د ټیچرز راځي د هغې نه پس بیا د میډیا راځي او د هغې نه پس بیا د ډاکټرز ډاکټر نواز صاحب جی
یعنی د دې نه وړاندې اوس دا نتایج چې راله 2000 کسان 2000 ماشومان دا فیل شوي دي. د دې نه وړاندې د میټرک نتایج چې راغلي دي 52,000 ماشومان فیل شوي دي. ټیک شو جی. نو که موږ د دې نه پرسنټیج راوباسو نو کیدای شي چې خودکشي کمو کسانو کړي، خو ځان د یو ماشوم هم چې ضایع شه دا ډېر لوی نقصان دی. ډېر لوی نقصان دی. د دې سره سره آیا زموږ په دې امتحاني نظام کې نقص نه دی؟ په دې کې خو ګورئ جي نقص شته دی، دې کې خو څه شک نشته. یو وخت کې تاسو ګورئ که زه د اف ایس سی دا مارکس راواخلې نو 1200 کې به د ډېر شاز و نادر چا به فرست ډیویژن او سیکنډ ډیویژن. اوس تاسو به یقین ونه کې ما چې پروس کال یو تپوس وکړو میډیکل کالج کې دای ایډمیشن، نو چې کله د انټري ټیسټ نه پس د هغې مارکس راغلل نو هغه څه 95.5 او په هغې باندې په 1.5 باندې 100 کسان چون هغه موجود وو. ټیک شو جی. لاول خو دا ایډرس سکول دی چې آیا دا انټري ټیسټ اخیستل دا اپټیچیوډ ټیسټ دی او که دا څه دی چې کله ته خپل د کالج یا د خپل بورډ ریزلټ نه منې او ته یو خپل ریزلټ منې. ټیک شو جی. نو ستا ته څه کمی ښکاري چې آیا ستا دا سسټم چې کوم باندې ته سټوډنټ جج کې هغه ټیک دی او که نه دا شاته نه ټیک دی چې کوم هغه اف ایف ایس سی کړی ده یا د هغه میټریکولیشن دی. کو تاسو وګورئ مخکې صرف پیښور کې یو بورډ و، مسله کوم ځای نه شروع شوه کله چې دا بورډز ډېر زیات شو امتحاني نو د نمبر او کمپټیشن شروع شو. سوات بورډ به وی چې زما خلک چې دی مخکې شي، مردان بورډ به وی چې زما کسان مخکې شي، پیښور بورډ به یو خپل. بیا کو تاسو هلته دننه وګورئ نو د چیکینګ یو ډاکټر صاحب مخکې به د سکولونو مقابله وه. جی. اوس داسې ښکاري چې د بورډونو مقابله ده. بورډونو مقابله ده. او زه یو مثال تاسو ته به درکړم، زه به خیر د نوم نه اخلم، خو تیر کال د پیښور په یو ښه کالج کې زمونږ د صوبې د یو بورډ ټاپر ته ایډمیشن ملاو نه شو. بالکل. چې د هغه نمبرې د هغې د میرټ نه 2-3 نمبرې کمې وي. بالکل جی. دا ډېر افسوسناکه صورتحال نه دی ډېر زیات چې بورډ ټاپ کړه دی نه بل څه کېدی شي، بل څه کېږدی شي دغه ماشوم او هغه ته چې هغه د هغه په نظر کې یا د هغه د والدینو په نظر کې د صوبې د ټولو نه ښه کالج په هغې کې ورته ایډمیشن میلاو نه شو، داخله ورنه کړي. نو د دلته نه د هغه مایوسي شروع نه شوه. د ډاکټر صاحب یو خبره وکړه چې لکه ډي ان اے نه موږ له پته لګي چې یاره دکې سوسایډ اټمپټس یا دا قسم ته څیزونه شته، خو ګورئ یو حد پورې انسان ډپریشن ابزارب کولی شي. اوسنۍ کو تاسو زه د نږدې الیکشن زه تاسو سره یو څه خبره شیر کړم چې ما دوه په خپل ځوان ډاکټر جوهر علي صاحب ماهر تعلیم هم دی، استاد هم دی، وایس چانسلر هم پاتې دی موږ سره په لاین دی. السلام علیکم ډاکټر صاحب. وعلیکم السلام. جوهر صاحب تاسو ته پروګرام کې هرکلی وایم. ډاکټر محمد نواز صاحب د ایم ساینسز هغوی موږ سره شریک دي، ډاکټر اقتدار روغاني صاحب ماهر نفسیات ته موږ سره په پروګرام کې شریک دي. او دا چې کوم صورتحال سره موږ مخ یو دا زموږ ډېره لویه سماجي مسله ده چې ماشومان بیا ځان ته نقصان ورکوي چې په امتحان کې یا ناکام شي یا کم ټارګټ چې هغې ته یخې دی. اوس څه به وایو، آیا دا نقصان زموږ د نظام تعلیم دی، د نظام امتحانات دی او که نه زموږ د والدینو دی؟ ډېره مننه او زه خو خوشحال شم ډاکټر نواز زموږ کشر د تاسو سره ناست دی. هغې خو په هم ډېرې ښکلې خبرې وکړې، خو زه به په دې سوسایډ چونکې تاسو د خودکشۍ اول خبره کوئ، زه به دا بیا لینک کوم ایجوکیشن سره. جی. نو که تاسو سره وخت وي هغه به په دې سوسایډ متعلق موږ دا وایو چې د دې مختلف قسمونه دي. د یو قسم دا دی کله چې تاسو یو کس ډېر زیات ټیکس کوي، د هغه نه تاسو ډېر ایکسپیکټیشن ساتئ، نو چې هغه ته هغه بنده ته پته لګي چې زما د ایکسپیکټیشن په معاشره کې ډېر دی او زما پرفارمنس کم دی، نو هغه یو ځان آپشن ګوري، هغه آپشن د سوسایډ شکل کې هم راتللی. دې وخت کې زموږ په معاشره کې که تاسو وګورئ یو سټریس دی په سټوډنټانو باندې، تاسو د ویسټرن سوسایټي او د پاکستاني دلته چې کمپیریزن وکئ، هلته کې زموږ چې دا کلاس سیستم دی هغه لږ جدا دی او زموږ دا کلاس سیستم جدا دی. دلته کې موږ د ماشوم نه دا ایکسپیکټ کوو چې دا یو 2-3 ایونیوز دي، که تاسو په دې کې سکسسفل شوئ خو ټیک ده تاسو به سروایو کوئ، که نه که دې کې تاسو سکسسفل نه شوئ نو سروایو ستاسو ایډ سټیپ شي.
نو موږ ماشوم دا एकदम ګڼو چې سبا ډاکټر عموما اوس په انجینیرینګ هم کمپټیشن د خودم رانه چې څومره دا اوس هم د میډیسن فیلډ لپاره دی جی موږ د ماشوم د چې کله دا ټیکسیشن شروع کو چې تاسو بد ډاکټر جوړیږئ نو هغه سره بس یو غم دی ځکه چې دا د فیملی نم دی او دا د سوسایټي یو پرشر دی په باندې د دې د لاسه د ماشوم سره بل لار نه او سوچ کوي نن سبا خو تاسو ته فلټر پته ده چې د میټریک یو فلټر دی اف سی بل فلټر دی او بیا په موږ د ایټا بل فلټر دا تھرو هغه ماشوم د دې پروسس ډاکټر صاحب د ایټا چې بیا اډمیشن وشي او بیا یا د ډاکټر شي یا انجینیر شي بیا ورسته ان ټی ایس ته اپیر کیږي او هغه تر اعظم جی کله چې تاسو دا دومره یو خاص دومره ټیکس کوي چې تاسو بل لار نشته نو هغه خامخا په نیگیټیو اړخ ته به مختلف دا چې کوم موږ د وخت هغه آپشنز هغه بیا سرچ کوي په دې وخت کې زموږ ایجوکیشن سیستم ته تاسو ګورئ زه به چې ایکسټرنل فیکٹر سره کوم دا سوسایټي یا خودکشي چې دا یوازې یو ذاتي عمل نه دی تاسو د پدې باندې تاسو د بریښتوما دا موږ ذاتي عمل ته نه وایو موږ خودکشي هغه عمل ته وایو چې د ایکسټرنل فیکٹر د لاسه خلک دا عمل کوي اوس هغه ایکسټرنل زموږ څه دي په ما باندې یا په سټوډنټ باندې د هغوی په پیرنټس باندې اوورال یو پرشر مسلسل وي هغه ماشوم دومره پرشر یا سسټین کولی شي یا نشي کولی تاسو کتلی وي اکثر زموږ سټوډنټان په مختلف په دغه پوزیشن کې هغه بیماران شي او سایکیاټریک پیشنټ شي اوس دا پیشنټ ولې جوړیږي ځکه چې هغه ټیکس چې زموږ د معاشرې زموږ سټریس دی هغه ځان بالکل سسټین کولی نه شي دلته کې بیا رالو زموږ چې تاسو په ویسټرن سوسایټي وګورئ دا ډاکټر نواز پاتې دی پکې هلته کې دا ماشوم له چایس ورکړی او تاسو دومره پرشر یا سټریس کې نه چې نه هم دی په یو خاص پروفیشن ته به ځي هلته د هر یو پروفیشن ته ریسپیکټ دي دلته کې سټرګل دی د هغه نیچر هلته کې جدا دی موږ دلته کې بدقسمتۍ نه زه خپله نن سبا چې د اسسمنټ کومه په میټریک کې د ماشوم کمپټیشن څه دی چې زما سکور دی زیات بیا دا چې کله د اف سی ته راشي نو بیا وایي چې زموږ سکور دی بیا به سیدواوي اوس خو نن سبا بدقسمانۍ ته تاسو ته پته شته چې 50% د ای ټاکلو جی نو کله چې ستا په میټریک په ایگزام باندې هلته ته ریلاینس نشي کولی او ته دا ګڼې چې هغې کې ټرانسپیرنسي نشته بیا تا په اس ایس ټي په ایگزام باندې ته ریلاینس نه کوې دا ډیلیبریټ ریلاینس نه کوي بیا ته صرف ای ته ګورې او 50% هغې له سکور ورکوې د دې مطلب دا دی چې 12 کاله تعلیم چې یو ماشوم په دغه نه تېر شوی دی دا صرف 50% شو او د دې د یوې ورځې یا د 3 غنټو دا چې کوم ایگزام دی او په چانس هم کېدی شي هغه ایگزام ته 50% ورکوې دا زما خو اکثر په دې باندې دا آرګومنټ دی چې تاسو که فرض که په دې په میټریک باندې تاسو باور نه کوئ یا تاسو په اف سی باندې نه کوئ نو تاسو دا فلټر نور مضبوط کړئ د ایټا دې وخت کې څه ضرورت دی بلکې ما خو په دې باندې زه خپله حیران یم چې اوسه په دې باندې اوسه پورې څه آرګومنټ یا په دې ډیبیټس ولې دا خو اهم ایشو ده چې تاسو بیا به راشي ان ټي ایس ته زه دا نن سبا ماشومان ګورم په یونیورسټو کې بیا ان ټي ایس ته راشي دې مسلسل یو پرشر کې غریب د دې پروسس نه تېرېږي د سره آپشن بیا بل پاتې نه کېږي نو زما خو دا خیال دی چې دا ستاسو ښه ډیبیټ پکار دی چې په دې باندې دا چې کوم پالیسي میکرز دي هغې ته دې ورسي چې د ایټا ضرورت ولې راغله د ایټا په دې وخت کې د دې څه امپارټنس شته او که نشته دی او بل د ایټا په ماشومانو باندې د هغوی په پرسنالټي باندې بیا څه امپیکټ دی او هغوی په اچیومنټ باندې ایز ویل جی ډاکټر جوهر علي صاحب ډېره مننه کوو تاسو موږ ته وخت راکړه خپل خیال دا مو موږ سره شیر کړه ډاکټر صاحب تاسو خبره اورېده د جوهر صاحب او جوهر صاحب هم د ډېرو خبرو نشاندهي وکړه خو هغې یو خبره وکړه چېرې ایټا او زم دا ګڼم چېرې خو اوس چې وړاندې مونږ کومه خبره کوله چې مخکې به د سکولونو مقابلې وي اوس د بورډونو ذمواري ده د هغې مقابلې دي نو آیا اوس بورډ دا فیصله ټیک کړې ده او که غلطه کړې ده د دې دپاره فلټر اوس دا ضرورت محسوسیږي کاشف صاحب ټول بنیادي خبره دا راګرځي چې کم ډیولپډ کنټریز دي هغې خپل اپرچونیټیز لیولز چې کوم دي هغه اکارډنګ ټو دیور پاپولیشنز هغه انکریز کوي کله چې موږ انټي ټیسټ ورکوو نو هغه ټایم کې زموږ 700 سیټس وو هغه سیټس بڑھ کر 1500-1600 ته ورسېدل فار لاست 16 ایئرس کې کله چې ما انټي ټیسټ ورکوو نو موږ 14,000 کینډیډیټس اپیر شوي
اوس دې ځل چې کوم د 700 کینډیډیټس 700 سیټس لپاره جی ایک انار 100 بیمار والا کیسه دی جی دې ځل چې کوم دي 38,000 کینډیډیټس چې کوم دي هغه به اپیر کیږي ان دی کمنګ انټری ټیسټ اف میډیکل کالجز جی اوس 1600 سیټس او 38,000 کینډیډیټس د دې دا ریشو ډېره زیاته ډسټرب ده. بیا که موږ وګورو پریکټیکلی زموږ هر هاسپټل خالی دی، ډاکټر نشته، هر هیلث فیسیلیټي بغیر کوالیفاید خلکو نه روانه ده چلیږي. د دې دپاره ګورنمنټ ته پلانینګ کول پکار دي. ډاکټر صاحب د پلانینګ خبره تاسو وکړه او یقینا چې دا تاسو چې خبره بله مو وکړه چې یاره ډاکټران خو چې موږ وګورو چې په کومه ورځ باندې د ایټا ټیسټ وي یا انټري ټیسټ وي نو په هغه ورځ د پیښور سړکونه بلاک وي، دومره خلک راغلي او بیا وروستو هغوی کامیاب هم شي او بیا ښکاري نه، بیا ماته په هسپتال کې نه ښکاري، موږ ته په ډسپنسرۍ کې نه ښکاري، موږ ته په وجه دا خلک چیرته ځي. په دې باندې به هم خبرې کوو ګرانو کتونکو، ډېره مهمه ایشو ده او ډېره حساسه ایشو ده. خبرې به روانې خو وخت د دمې شوې ده او د دمې نه وروسته چې راشو د ډاکټر صاحب د وړاندې او د نواز صاحب د وړاندې به دا سوال هم دو چې آیا د بورډ امتحان پاس کولو نه وروسته چې ورته موږ د ایټا ټیسټ دو نو دا په دغه خپل بورډ باندې، په دغه اداره باندې یا په دغه امتحاني نظام باندې عدم اعتماد دی او که نه؟ تاسو موږ سره اوسئ. جی ګرانو کتونکو، په ډیره مهمه یو سماجي ایشو باندې نن موږ خبرې اترې کوو. ډاکټر اقتدار صاحب موږ سره ناست دی، ډاکټر نواز صاحب موږ سره ناست دی او بریک باندې د تلو نه وړاندې خبره دا وشوه او موږ دا وی چې آیا دا ایټا ټیسټ، دا ان ټي ایس، دا زموږ وړاندې زموږ د حکومت په خپلو ادارو یعنې په بورډ باندې په خپل امتحاني نظام باندې نواز صاحب د په هغې عدم اعتماد نه دی؟ بالکل واضحه ده چې هغه ښکاري. یو خو دغه زه لږ غونته دغه کول غواړم چې ریکویسټ به زما دا وي چې یو پیپر جوړ شي او په ټول بورډس کې هغه یو شانتې راشي. دا یو وجه دا ده چې په مردان بورډ کې کله هغوی به اسانه پرچه جوړه کړي نو دلته پیښور ګرانه جوړه کړي، هلته کې به سوات بل شانتې جوړه کړي. نو یو خو دا پکار ده چې یو سټینډرډ پیپر وي، بیا به د مارکینګ هم یو او جی سنټرلایز نظام پکار. جی 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 بالکل. نو خیر کو هغه نم وي، هغه د بورډس په منځ کې ایکسچینج کیدی شي چې د پیښور یونیورسيټي د پېښور بورډ چې دی هغه د سوات ته ولګي، د سوات هغه چې دی نو هغه د بل بورډ ته ورلګي. 15 بورډز دي. یو خدا ده. دویم سیز کو دا اپټیچیوډ ټیسټ شي د میډیکل دپاره، خو بیا خو ټیک ده، خو دې له دومره پرسنټیج نه دی ورکول پکار چې دا کوم ډاکټر صاحب خبره وکړه چې 50% دې له ویټیج ورکړی کیږي. دومره زیات ویټیج هم دې له نه دی ورکول پکار. نو زه خو په ماله خو لاول ګیله د دغه نه ډاکټر صاحب د یو استاد په حیثیت باندې دا کوم ریټن ټیسټ چې دی ایگزام دی د دې څومره اهمیت دی؟ آیا پکار نه ده چې یو استاد ته یو ټیچر ته اته په خپل کلاس کې پته وي چې زما کم سټوډنټ هغه څومره باصلاحیت دی او هغه څومره پوهیږي؟ بالکل جی. یعنی د اسسمنټ یو نظام جی بالکل پکار نه دی؟ بالکل. ګورئ جی، ما خپل ځاني زما چې دی نو تقریبا 18 کاله په ټیچینګ کې وشو. موږ چې کلاس ته ننوځو لږ ساعت تیر کړو نو موږ ته دام پته ولګي چې څومره سټوډنټس اټینټیو دي. څوک چې دي هغوی په موبایل باندې لوبې کوي. هغه د وخت سره څنګه د سایکیټرسټ تجربه وشي دغه شان زموږ هم وشوه. ایگزام چې کوم تاسو حواله ورکړه چې آیا دا لیکلو والا پکار دی او که نه ملټیپل چایس تاسو MCQs یادوئ، نو واقعي چې په کوم چې دا ریټن ایگزام مونږ اخلو کوم چې سبجیکټیو دی په هغې کې خو د نالج ډېر زیات پته لګېدی شي. کوم چې د ایټ حواله دی د هغې کې مسلې دا دي چې د هغې مختلف بهر بکس اویلیبل دي، خلک هم اخکه رټې ولګوي او هغه په ایگزام کې راشي. لاول خو موږ له دا پیژندل پکار دي چې اصل کې د تعلیم مقصد څه دی. بالکل دا مور پلار ته او ټیچر ته دغه خو دغه خبره که فرض کو پته ولګېده نو زما په خیال باندې زمونږ خو په معاشره کې خدا ده چې چا څومره تعلیم ډېر وکړو دومره به ډېرې پیسې ګټي، او که ډېرې پیسې نه ګټي د بیا د تعلیم بې ځایه کړی دی یا دا نالایقه دی. او په ځای د دې چې د پیسو مشین ته نه مونږ جوړو ولې نه مونږ ته انسان جوړو. زه همدغې خبرې ته راځم. ګورئ دې وخت کې خو زه نومونه نشم کوټ کولی. لاول خو پکار دا دی ستا د
زموږ د تعلیم نظام اصل ابجیکټیو پکار دی چې یو ښه انسان موږ پیدا کړو. په پیسو ګټلو باندې انسان ته سکون نشي ملاوی دی. که مونږ وګورو دا موږ هم چې دلته ناست خو یو سکون په تلاش کې یو چې یاره د خپل د ینګ کسانو د څه هیلپ وکړو. هر یو انسان په یو سکون په تلاش کې دی. تاسو په دنیا کې مالدار خلک ووینئ دا ډاکټر صاحب ناست دی چې هغې له د شپې خوبونه نه ورځي. د ملک د خپل ملک کې دی وګورو. ښه بیا په دې پیسه باندې مړېدل هم نشته. کم یو تاسو ماته کس یاد کې چې هغه ملک ریاض دی، هغه نواز شریف دی، هغه شهباز شریف دی چې ای سره د پیسو ډېر لوی ذخیره موجوده ده، خو هغې هغه خپل فیکټریانې لا ایکسپینډ کوي. ټیک شو جی. عمدغه کشان ته که تاسو زرداري صاحب ته وګورئ د هغې دا زه نومونه د دې د وجې نه اخلم چې هغه لکه پولیټیکل فګر دي، دا صرف د دې دپاره اخلم چې هر چا ته پته چې دا خلک مالدار دي. ٹھیک شو جی. نو لاول خو مور پلار ته او استاد ته دا پکار دی چې د دې د مقصد چې دی هغه زما یو صحیح انسان، یو ښه انسان د معاشرې د فایدې دپاره کړم. دویم څیز زه چې نن سبا په ځوانانو کې کم ټرینډ ګورم د تیر شوي الیکشن په نتیجه کې دي کې دوه څیزه ډېر شوي دي. یو جذباتیت، دویم شیز چې دی هغه دی مایوسي. او په قرآن کې راغلی دی چې لا تقنطوا من رحمت الله. ٹھیک شو جی. نو دا هغه دوه څیزه دي چې دي کې دا جذباتي نیچر راغی. اوس کو تاسو وګورئ یو څیز به پکې زم ایډ کم کړ ډاکټر صاحب زما انتها پسندي هم راغی. جی بالکل. دا ایکسټریمیزم او ایکسټریمیزم مونږ خو هغې ته وایو، دغه ځان له یو موضوع ده، خو به هر حال ایکسټریمیزم خو مونږ هغې ته وایو چې کوم سړي په قبایلي سیمه کې ټوپک راغستی دی او غر ته ختلی دی، یوازې دغه ایکسټریمیزم نه دی. دا زمونږ په معاشره کې چې عدم برداشت راغی، دا زمونږ په معاشره کې چې مخالف ته بد رد ویل او هغه په بد انداز یادول، دا هم ایکسټریمیزم دی او که نه دی؟ بالکل جی. ځکه چې که تاسو وګورئ په سوشل میډیا باندې ته به خپل اختلاف رائے پریزنټ کې او خلک به د هغې مخالفت شروع کړي، بجای چې د هغه رائے احترام وکړي او د خپله رائے ورکړي. تاسو به وګورئ زموږ د نن سبا سوشل میډیا په هغې کې کوم ژبه چې استعمالیږي، زما په خیال دا د یو سینسیبل شعري دغه نشي کېږي په سوشل میډیا باندې چې دا ان سوشل کار کېږي. بالکل جی بالکل دا ان سوشل. بلکې زه خو چې ګورم زما خو ورسره ډېر زیات اټیچمنټ دی، نو ما ته خو داسې ښکاري چې موږ نه بالکل لارې هر څه خطا شوي. په هغې کې بیا که تاسو وګورئ صرف د مور پلار هم دغه نه دی، په هغې کې د ممبر باندې چې څوک ناست دی د هغه خپل رول دی، د میډیا خپل رول دی، که بل اړخ ته تاسو وګورئ زموږ د پالیټیشنز خپل رول دی. ټیک شو جی. تاسو وګورئ دا جذباتیت ولې خلکو کې شروع شو. اوس دا الیکشن وشو، څه لیډران دي چې هغې کرټیسزم او مخالفت شروع کړی، بعضې اختلاف رایه ده. ټیک ده، یا الیکشن وشو هغې کې څه پرابلم شته یا نشته، هغه یو طرف ته خبره، خو ته به قوم خو بیراروکې نه کنه. عجیبه امیجز جوړ شوي دي، هغه خورېږي. نو اورال زموږ د سوسایټي خدای دې کړي چې خان صاحب اوس راغی او هغه په دې تعلیم باندې او په اصل تعلیم باندې کار وکړي چې اصل تعلیم مقصد څه دی. جی ټیک شو جی. او دا اکراس د کنټري چې دی دا یو شان کړی شي. جی اقتدار صاحب دا کم اصل چې کوم موضوع ده هغې طرف ته راځو. اوس دا خپل ځوان کول دا نسل تاسو وختي یو خبره وکړه او موږ وایو چې دا خو زموږ والدین دومره باصلاحیته نه دي چې هغه د خپل ماشوم اسسمنټ وکړي. نو یو خو اوس د دې حل څه دی، فوري حل د دې څه دی. دویمه دا ده چې آیا په نصاب تعلیم کې داسې څیزونه شاملول پکار دي او هغه کم څیزونه تاسو ګڼئ چې هغه په دې کې شاملول پکار دي چې د ماشوم یا د طالب علم یا د نوجوان د هغه ذهني بالیدګي چې ورته وایي چې هغه ورسره کېږي. کاشف صاحب والدین یوازې هر هغه والدین نه دي کوم چې موږ کور کې زموږ مور او پلار دي، د نواز صاحب بشان استادان هم زموږ والدین دي. په کار د دا ذمهداري دوی اوچته کړي. بیا ستاسو بشان چې کوم د میډیا خلک دي دا هم د دې قوم والدین دي، په کار د هغې رهنمایي په صحیح انداز باندې وکړی شي. نو زما خیال دی دا ایکسکیوز که موږ والدین ته نه ورکوو نو ښه وي چې یاره دوی شاید چې دوی لیول هغه شان نه دی چې دا زموږ د سوسایټۍ کلیکټیو ریسپانسبلیټي ده. په یو ځای باندې به دې ته شولډر ورکوو او دا به اوچتوو. که مو ور نه کړو نو بیا به شاید چې دا معاشره موږ هغه انداز ته ونه رسوو یا هغه لیول ته ونه رسوو کوم چې موږ توقع ساتو.
دویمه خبره دا ده کاشف صاحب چې دا څومره ډېر زیات پریشرز موږ ماشومانو باندې اچو نو هغوی ته د خپل انداز او د خپل ژوند د تېرولو یو بالکل کل عام ازادي ورکول پکار دي چې په څه انداز باندې تېروي نو ډېر زیاته ښه خبره ده. میډیکل انجینیرنګ ټیسټ کې پاس شوم فیل شوم بیا د دې هر څیز اهمیت هغوی ته ښودل چې ستا میټرک کې مارکس کم رالی دې څومره اهمیت دی اف ایس سی کې کم رالی هغوی څومره اهمیت دی ځکه دا ډاکټر صاحب تاسو خو پخپله د میډیکل سټوډنټ هم پاتې یې اوس الحمدلله او ماشاءالله ډاکټر هم یې آیا په دې انجینیرنګ کې یا په میډیکل په دې سلیبس کې لټریچر دا پکار دی که نه دی؟ ډېر زیات ضروري دی جی ډېر زیات ضروري دی. د هغې وجه دا ده چې صرف د انسان په بدن کې دننه بنده لګي چې دې کې دا وشو هغه وشو خو بهر دنیا نه ډاکټران بالکل هم نه خبر. جی مونږ داسې خلک لیدلي چې هغوی ته به هېڅ هم پته نشته هغوی د دې ملک د سیاسي حالاتو نه نه دي خبر د دې ملک د معاشي حالاتو نه نه دي خبر د دې چې کوم سوشل ډیولپمنټ پکار دی د هغې نه مونږ ځان نه خبرو صرف کتاب دی کالج دی او واپس راځي لایبرري ده. نو دې ټولو ډیولپمنټ کې دا چې څنګه تاسو نصاب تعلیم او نظام تعلیم باندې خبره کوئ نو دغه یو لوی چیلنج دی. الله دې کړي چې کوم روان حکومتونه دي دې باندې توجه وکړي د نصاب تعلیم باندې او نظام تعلیم باندې او دا چینج کړی شي. خوش قسمتي دی ډاکټر نواز صاحب ډاکټر صاحب هم خبره وکړه او موږ هم دا خبره کوو چې یاره والدین د ماشومان پرېږدي او حکومت دې وکړي. اوس مسله دا ده چې دا سیستم د وړاندې نه دومره وران را روان دی چې پلار سره غم دی چې که دا بچی مې ډاکټر یا انجینیر نه شو نو دی خو به سبا له ناکامه یا په یو بل داسې طرف باندې لا نړو چې دته ښه نوکري میلو شي یا دی. اوس دا څیزونه د دې دپاره فوري طور څه داسې ګامونه پکار دي زموږ په سیسټم کې زموږ په تعلیمي نظام کې پکار دي زموږ په امتحاني نظام کې پکار دي ځکه چې دا معامله زه دا ګڼم چې یو ګیپ دی او هغه ګیپ او د هغې خلا د وجې نه دا ماشوم چې دی نو دی اوس خرابېږي او هلته کې سیسټم زوړ دی او د زوړ سیسټم په ځای باندې چې موږ هغه بنیادي څیز کې بدلون راولو نوې نوې څیزونه ایټا پرې راواچوه ان ټي ایس پرې راواچوه انټري ټیسټ پرې راواچوه بوج پې سیوا کېږي. دا بوج کمول نه دي پکار. ظاهره ده چې بوج کمول پکار دي. دویم ستاسو ته لږ غونته زه دی کې یو ایډیشن وکړم تاسو خو شروع کې د یو 4 سوسایډ خبرې وکړې تاسو دا وګورئ د میډیکل کالج د انجینرینګ یونیورسټیز د ښه پروفیشنل کالجز سټوډنټس چې دي نن سبا د آیس بالکل جی بالکل یعنی دغه یو دا بل اړخ دی چې خلک په هغې کې اویلیبل دغه شو سلیپینګ پیلز چې دي هغه تا ته اوور د کاونټر هر قسم ته اویلیبل دي کم چې خوب نه ورولي هغه ګولیانې همدغه شانتې اویلیبل دي انټي ډپریشنټ انټي انزایټي دا ټولې اویلیبل دي دی چې د دغې وخت نه ځان په دې څیزونو عادت کړي نو دی بیا دا بوجونه دا قسم ته را روان څیزونه ما په خپل ځاني مونږ اوس ما یو سټوډنټ ډیل کړو هغې کې چې اخر کې ما کتل چې یاره دا ولې دومره لکه هغه هم تقریبا داسې تاسو ووایئ چې سوسایډ اټمپټ سایډ ته یو دغه هغې کې چې ما پته ولګوله نو هغې باندې د مور پلار هغه پریشر نو او د سوسایټي چې کوم د هغه ترونه اوس چې ستا د کزن چې دی هغه ډاکټر دی د ماما زوی دی ډاکټر دی پلانکې ډاکټره ده نو ته به ځان دغه کې هغه چې کله ما خپله ډیل کړه نو ما ورته چې ګوره دا خو ستا د زندګۍ اینډ خو نه دی که نه آیا دا ستا اینډ دی ته دا اصل سوال دا دی چې آیا د ژوند مقصد به صرف همدغه دی ټیک شو جی اوس خبره دا ده چې نه خو استاد خپل دغه ایډرس کوي لکه ما خپل ځاني زه به تاسو ته ووایم زما یو مخکې ډېر سټوډنټ پاتې شوی چې هغه ته زه اوس په انګلنډ کې په جاب دی هغه هم یو داسې قسم ته حرکت وکړو دا زه تاسو ته خپل ځاني یو ایکسپیرینس دا کوم او هغه د سوسایډ اټمپټ کول ما هغه بچ کړو هغه څنګه بچ کړو په طریقې سره په خبرو سره او ما کاونسلینګ وکړو هغه ما بچ کړو هغه وخت کې هغه ته زه اوس هم وایم چې په تا به اوس لوی لوی درب ولاړو ټیک شي بالکل او هغه اوس هغه ته ما پیرنټل ذمہداري رقم چې بالکل دا کول پکې یو بل څیز محسوسون داسې استادان زمونږ په معاشره کې ډېر کم دي او زه دا ګڼم چې اوس دا استادان د دغه خپل هغه دننه چې کم کیفیت د هغې نه مسایلو سره ښکار دي ځکه چې دا خو یوازې د دی کار نه دی او په دی بورډ سیوا کېږي او د کاونسلینګ خبره ډاکټر صاحب وکړه زما په خیال زه دا ګڼم چې ولې نه
زمونږ په تعلیمي ادارو کې دی یو سیشن یو کلاس په دې ولې نه چې د ډاکټر او د انجینیر جوړېدو نه علاوه هم سټوډنټانو دپاره څه داسې وي چې هغوی ته وښیي چې یاره نورې هم داسې څه لارې شته چې انسان د هغې په لاره باندې کامیاب جوړېدی شي. خبرې کوو، سوالونه هم شته، خو وخت یو ځل بیا د دمې شوی دی، دمه کوو، بیرته راځو، تاسو موږ سره اوسئ. جی ګرانو کتونکو، یو ځل بیا په پروګرام کې په خیر راغلی ډاکټر اقتدار صاحب. یو د دغه ماشومانو ذهن کې، د والدینو په ذهن کې چې آیا بس د تعلیم مقصد صرف پیسه ګټل دي؟ یو خو دا خبره. دویمه خبره ډاکټر صاحب ډېره مهمه نکتې ته اشاره وکړه چې اوس یعنې دغه خو هغه ایکسټریم سټیج دی چې خدای مکه سویساید طرف ته لاړ شي، خو دغه ماشومان نفسیاتي مریضان جوړېږي، بیا آیس طرف ته ځي، انټي ډیپریسنټ طرف ته ځي، نشو طرف ته ځي. جی بالکل سر دی کې د ټول بنیادي خبره دا ده چې کم مطلب لټریچر دا وایي چې کوم کس سوسایډ کوي نو آلموسټ 30 ټایمز د مخکې دا کوشش کړی چې زه وکړم. دا څومره ریسرچ شوي دي. هغې کې بیا یو بل ټرمینالوجي زمونږ استعمالو ډیلیبریټ سیلف هارم، چې انسان خپل ځان ته نقصان رسولو کوشش کوي. عموما تاسو به کتلي څه خلک دي هغوی ځان ته خپل دا لاس باندې کټس راښکلي، د هغوی انټینشنز دا چې دې ځای کې شاید چا سمجاو کړي چې یو رګ دی هغه موږ ووهو نو هغې نه بلیډینګ وشي او انسان به هغه شي. کله چې داسې پیشنټ موږ اسیس کوو نو هغوی ته وایو تاسو لږ وګورئ چې هر څه صورتحال دی. نو هغه سیلف هارم اټلیسټ 30 ټایمز د خلکو کړي چې څوک سوسایډ کوي یا د اینډ ته رسي. نو یو خو دغې باندې مطلب پیرنټس ته، سوسایټي ته، ډاکټرز ته، ټول خلکو ته کنسنټریټ کول پکار دي چې کوم په دې کې ولنریبل پرسنالټیز دي چې هغوی د طرف ته روان دي، یا که سټوډنټ دی یا که هر څوک دي چې هغوی مونږ را بیک کړو، د هغوی اسسمنټ وکړو. دویمه دا چې کوم تاسو اهمه خبره وکړه چې دا ایزیلی اویلیبل چې زمونږ څومره ډرګز دي یا زمونږ څومره چې نان کوالیفاید خلک دي هغه ډرګز چې چا ضرورت نشته هغې باندې واچي بې ټایمه بې وخته، او بیا هغه ورو ورو هغه سلسله مخکې رواني د هغې سره سره د هغې چې څومره یا ایډورس افیکټس یا سایډ یعنې د ډاکټر صاحب پکې هم کردار شته، عطایان به ووایي ورته. بالکل صحیح خبره. نو دغه څیز دپاره هم تیر ګورنمنټ کې ډېر ښه رولز ریګولیشن، ډرګ رولز ریګولیشن چې کوم راغلي وه ډېر زیات بالکل انټرنیشنل سټینډرډز او د هغوی دغه سټینډرډ اپریټنګ پروسیجرز مطابق وو. هغه امپلیمنټ کولو کې بیا حکومت هماغه څنګه زمونږ یو روایتي انداز دی هغه امپلیمنټ کولو کې حکومت ته بیا مشکلات راغله. د آیس خبره ډاکټر صاحب مخې ته کړه. نن سبا د ټولو نه زیاته برننګ ایشو په یونیورسټیز کې، په کالجز کې دا یو ډېره لویه ایشو ده. ډاکټر صاحب دا ځان له د یو مستقل پروګرام متقاضي ده، خو ډاکټر نواز صاحب وخت هم ډېر کم دی او اوس په دې وخت باندې دا چې ناکام طالب علم به ورته ووایو چې هغه ځان ته ناکام وي اگر یو امتحان کې دا نه، اوس د ژوند ښه کولو دپاره او د بیا د دې چیلنج قبلولو دپاره څه پکار دی؟ یاره تاسو وختي یو خبره وکړه چې پای کې خو موږ ډیټیل کې خبره ونه کړه. آی ډونټ نو چې تاسو سره ټایم شته او که نشته. کم دی جی، وخت ډېر کم دی. تاسو یو ډېره ښه خبره وکړه چې فنون لطیفه جی لټریچر هغه مونږ یو اړخ ته کړی، نه شعر و شاعري شته، نه ښکلې موسیقي شته، هغه رباب شپېلې. وخت کم دی چې زه بار بار مداخلت کوم ستاسو، خو والدین بچو ته چې دی نو د نصاب نه علاوه بل کتاب نه پرېږدي. بالکل دا اوس د هغې زما په خیال ځان له هغې ایجوکیټ کول پکار دي. حالانکه زه وایم چې نن سبا ته دې فنون لطیفه ته دې څیزونو ډېر سخت ضرورت دی، ادروایز خو به موږ روبوټس پیدا کوو. ټیک شو جی، هغه نه ښه ډاکټران چې تاسو وګورئ په دې پېښور کې څومره میډیکل کالج دي. زه به ډېر آسان یو دغه وکړم، ما خیال شپږ میډیکل کالجز دي چې څوک خلک خپل بچي د پیسو دپاره لیږل غواړي. ما په خپله کتلي دي په مختلفو هسپتالونو کې چې کله د دې نه فارغ شي د پرایویټ میډیکل کالجز نه، نو د 10,000 نه واخله تر 15,000 روپۍ. ډاکټر صاحب ډېر افسوس کوم چې موضوع او ایشو ډېره اهمه ده، ډېره حساسه ده، وخت موږ سره لږ دی او بیا به هم دغه ماهرین ګرانو کتونکو راغواړو په دې باندې به خبرې کوو. دا به هم ګورو چې موږ په دې کې هم ناکام یو چې زموږ حکومت ته او موږ ته دا پته هم نشته چې موږ ته د راتلونکي 15 کاله یا 10 کاله د څومره ډاکټرانو ضرورت دی، څومره استادانو ضرورت دی، څومره انجینرانو ضرورت دی. به هر حال دا یو ایشو ده، په دې باندې به خبرې کوو او دې له به توجه ورکوو
کوو دا زمونږ ذمواري ده دا د دغه ناستو ماهرینو ذمواري ده دا ستاسو ذمواري ده دا د ټولې معاشرې ذمواري ده او د خپلو بچو ته دوی ته رڼا ښودل دي دا مایوسۍ طرف ته نه دي بوتلل. ډېره مننه کوم ډاکټر اقتدار رباني صاحب، تاسو ډاکټر نواز صاحب او د ډاکټر جوهر علي صاحب چې موږ ته وخت راکړ. اوس د پروګرام وخت ختم دی، اجازه راکړئ. الله پاک.